ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او تاسو به وایئ چې ګنې دا ټرانسفرمر یخ شوی دی یخني کېږي او توده یې اور ورته بلی یا زمونږ یخني کېږي ځکه ورته ناست یو نه بلکل داسې نه ده. دا په عنایت کلي کې د باجوړ لوی تجارتي مرکز کې د ټرانسفرمرو د جوړولو استادان دي. دا په دې سیمه کې ډېر مشهور هم دي او خپل نوم لري او دا ټرانسفرمر چې کوم دی نو دې ته اور بلی او دا جوړی ریپیر کوي. ګوکه دا کار د وابدا دی چې دا وابدا دغه رنګ جوړ کړي خو دا دوی دغه خدمات ورکوي. د سره په دې حوالې سره به خبرې کوو. نن سبا ټرانسفرمر غلام ډېره روانه ده. د بجلۍ تارونه خلک پټوي ستن هم پټوي او د پاسه پې میټر هم پټوي او خلک وایي چې د هر څه کې کار به لري خو بجلۍ به تار کې به کار نه لري خو د خلکو ته اډویر هم نه کېږي. نو د نظام پوهو په ډېر شی خبرو باندې دا ریاض استاد دی. ریاض استاد ډېره مهرباني چې وخت یې راکړو. اول خو راته دا ووایه چې دا اور په دې ټرانسفرمر پسې ولې بلیږي؟ دا جی کله چې دا ریپیر شي نو په دې کې دننه په دې تیلو کې اوبه پرتي ګوره ګاډي روان دي نو خبرې به تیزې کې دا په دې تیلو کې اوبه پرتي اکثر په دې کې اوبه دا اکثر خوله ونیسي دا خوله لاندې کوزیږي دي ته نو دا بجلی چې کم ده دا اوبه بالکل نه مني نو دا منګه چې کله دې چې اور بل کو نو په دې کې دا اوبه دا وچی شي صحیح ده نو دا بالکل به پیور شي نو دا تیل پاتې شي خالص تیل پاتې شي نو په دې کم دغه کې په کویلونو کې په دغه کې چې کم اوبه د دې نه دا ټولې ختم شي نو دا بیا پیور پاتې شي دا بیا چلیږي که چېرې داسې ونه شي دا بیا سوځي. دې کې دننه دا کم تیل وي دا خو هم ویل کېږي چې ډېر ګران وي که نه او دا د دې بجلی خپل تیل دي او جی نو دا تاسو وراړوئ که نه دا راځي نه دا په دې کې فیک راځي دې چې کم شوي نو بیا موږ وراچو. صحیح ده. دا راته ووایه که نه اوس تاسو به هم خبرېږئ ځای په ځای رپورټونه کېږي چېرې زمونږ د ستنو نه ټرانسفرمر چا پټ کو چا میټر پټ کو د ټرانسفرمرو د غلاګانې څنګه کېږي دا خو ډېر دروند شی وي دا خلک راکوزوي څنګه وړي څنګه؟ یاره سرجي اوس پته نه لګي چې دی څنګه کوي خو چې کوم ځای له موږ اورو نو یاره دې ځای نه ټرانسفرمر لاړو د دې ځای نه تار لاړو د دې ځای نه دا لاړو نو په کار دا د وابډې والا په کارو چې دا کم څه کم په دې تارونو کې لږ لږ کرنټ ورپې ښودی سنګل او داسې یو کرنټ کې لږ لږ ورپې ښودی چې څوک ولا نه شوی ورتلی نو په خپله بیا پته لګېدلې وه چې دا څوک کوي چې یوې والې وې دوې والې وې شاټ کړي وې نو بیا به ورته پته لګېدلې وې هغې کې بجلي یي نه کسان پسې راشي کوزي کې ټول نشیان خلک یې د نشې دپاره پیسې پیدا کوي هغې لاړ شي ځوانه کار وکړي او بس بې پته هم نه لګېږي. صحیح ده. دا کار چې کوم تاسو کوئ ټرانسفرمر ریپیرنګ جی لکه دا ریپیرنګ دی جی نو دا خو د وابدا کار دی دا چا تاسو ته دا ټرانسفرمر راوړی دا څوک دي چې په خپلو روپیو جوړوي؟ دا ټول جی دلته په خپلو پیسو باندې جوړوي وابدا دې ته نه جوړوي. یا لکه د وابدا له چې دا بیل ورکوي دا خلک او دا دلته په باجوړ کې خو لکه بیل نشته که نه خو دلته ټول خپل ریپیر کوي. د وابدا د دې صرف د وابدا د کرنټ سره تعلق دی چې کرنټ ته ورسوي بیا د هغې څه کار نشته دی لکه ټرانسفرمرو د جوړېدو د دې شیانو څه د هغې کار نشته هغه عوام بیا په خپله جوړوي. اوس کته دغه شوه د ملکنډ نه ښکته علاقې شوې نو په دې کې چې کوم دی نو هلته باقي د وابدا والا چې کوم دی هغې راځي او هغې چې کومه ټرانسفرمر خراب شي نو هغې ورته چینج کړي بل ته ویسي هغې خپل دغه د ورکشاپ یي هغې ته ویسي په هغې کې ریپیر کړي نو بیا چې په بل ځای کې بل وسوځي هلته هغه وښیي چې هغه بل راکوز کړي هغه یوسي هغه دلته باجوړ کې دا سیسټم نشته. صحیح ده. دا کار تاسو یاد کړی چېرته دی؟ دا موږ په خپل باجوړ کې یاد کړی دی. بس په خپله استاد زه خو په خپله چې کوم دی زه د 11,000 لیډونو کار کوم په خپله ځان له په چکدره په تیمرګره په دې ځایونو کې. صحیح ده. بس چې هغه ځای نه بیا فرصت وي نو بیا دلته دا جوړو. دا 200 واټ دی؟ دا 100 دی. دا 100 واټ جی دا 100 دا خرابېږي ولې؟ دا اکثر په دې باندې لوډ سیوا شي د دې د وجې دا کېږي لوډ پې سیوا وي نو چې لوډ سیوا شي نو څه چل پکې وشي؟ دا بیا دا کویل وسوځي دا کویلونه دا 3 کویله دې کې لګېدلي دي دا 3 دا اوس دا یو کوز کړل دا به اوس ورکوزو چې دا کله دا تیل وخوټ کېږي نو دا بیا موږ ورکوزو ښکته نو دا د بجلۍ کرنټ دې کې دغه کېږي دا په دې کې تاویږي که نه دا کرنټ دې کې تاویږي بس دې ته دا کرنټ نارمل کوي دا خو 11,000 دې ته راشي که نه دا چې کله دې ته راشي نو بیا د کویلونو کې دا تاویږي نو بیا LT ته دا هوایي بجلي پاس کېږي نو د هغه نه وروسته چې کوم دی دا 220 جوړه شي. صحیح ده. دا راته ووایه اوس دا 3 کویلونه خو په یو ځل به نه سوځي؟ یو سوځي بیا پته څنګه لګي چې دا څه وی؟ دا موږ میټر کو که نه میټر باندې پته ولګي دا موږ میټر کو نو موږ ته میټر په خپله باندې وایي چې دا دې کې کویل خراب دی خرابي ده پکې. نو که یو کویل سوی وي نو تاسو په 100 روپۍ جوړوئ او یا 200 وي بیا دا جی دغه خبره د تار خبره د وزن خبره دا مسله داسې چې دا لکه اوس په دې کې غالبا چې 100 کیلو 16 کیلو دا 16 کیلو یو اوریجنل تانبا په دې کې دا 2 قسمه تار راځي یو چې کم دی لږ هلکه یو چې کم دی اوریجنل تار دی نو بس بیا دا چا خوښه چې کم پکې لګوي نو
دا شاوخوا ته نور دغه پرتې دي دا ټرانسفارمر ټول د ریپیر دپاره دي ټول لکه نمبر یې را روان دی او دا ټول ریپیر دپاره راغلي نو دا د ټرانسفارمر هسپتال دی او دا د ټرانسفارمر هسپتال دی صحیح د دې ټرانسفارمر هسپتال کې د څو ټرانسفارمرې داخلي دي یاره پته نه لګي ډېرې دي صحیح ډېر شی پرتې دي څو جوړې شوي دي څه جوړې شوي دي وړي به ښه پیسو کې پاتې وي پیسو کې پاتې اکثر دا د کلو خلک داسې وي چې هغې غریبانان د چا سره پیسې وي د چا سره نه وي نو هغې په قلاره قلاره باندې راټولې کړي دلته ټرانسفارمر پروت وي بجلی خو سم شته نه په 24 غنټې کې 3 غنټې بجلی راځي هغه هم پوره نه راځي کله 2 غنټې راشي کله 1 غنټه هم پکې راشي نو تاسو ته کو پته نو ټول د سولر سیستم دی دلته اکثر خلکو د سولر سیستم کړي نو دا چرته د اسرای د پاره د اوبو د پاره د پاره پکار نو پرتی اکثر میشي موشي کال دام پکې پرتی دي د شپږو میاشتو دام پکې پرتی دي نو چې کله پیسې را پوره کی بس راشي ټرانسفارمر اوچت کې وېسي یو ټرانسفارمر جوړول ریپیر کول تاسو نه څونه وخت اخلي دا مونږه جی په ورځ کې کوو او بیا ور په څونه ټایم بلوي بس ور داغه پورې بولو چې کله دې کې اوبه وچی شي ښه چې لکه نو بیا د څنګه پته لګي چې اوبه وچی بس دې لکه غوړي چې څنګه تاسو په دغه کې واچوي لوښو کې او هغه ټکا کوي او ټکا چې کله دې بس کې نو هغه اوبه ختم شي کنه داسې مثال د دې د دې کې چې کله دغه شي ختم شي بس دا ټکا ختم کی نو دا ټرانسفارمر چې ستاسو هسپتال نه وځي دا مریضو رسوله خرچو پی راځي یاره جی غالبا په دې باندې مونږ واپس د دینه چې کم دی نو دا تار چې کم دی نو د دینه مونږ واپس پکې تار هم بیرته اخلو او هغه چې کم ایکسپایر تار دی نو هغه به مونږ د هغه په ریټ باندې هغه مخلو تقریبا په دې باندې 47000 روپۍ خرچ رااله په دې باندې صحیح ده ټیک ده نو دا راته مو وایي چې دا اکثر خلک ټرانسفارمر خرڅي یا اخلي نو تاسو سره دې سی وی چې کس زوړ څوک خرڅي تاسو ته اخلي او یا نوې څوک پرس کا یا څنګه نه اوس د څه کېدای شي چې زمونږ سره کم ټرانسفارمر پروتي کنه او دا غي ټرانسفارمر بالکل خرابي ختمي او وای دا نه چلیږي نو موږ ته پاغ ریپیر کې وخو چې زمونږ سره دا ټرانسفارمر راسه دی تاسو دا والی دا موږ ته پرې دی نو بیا پاغ کې چې کوم مطابق پیسې هغه سم موږ دغه کو صحیح دی یعنی سیکنډ هاند ټرانسفارمر کا څوک اخلي نو دلته ملاويږي نو ډیره مهرباني دا ریاض استاد دی چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې د عنایت کلی بایپاس باندې دا ټرانسفارمر هسپتال دی د باجوړ او د جندول شاوخوا سیمو کې ریاض استاد او د دوی وختي تاسو مشهور نوم یاد کو چې ګلسید دوست دا ډیر مشهور دی او د وابډا خو تاسو ته پته دی چې ټرانسفارمر وسوځيږي نو بیا به ورته داسې مینتونه کې لکه ماشوم چې پلار ته مینت کوي چې بابا نن سکول ته نه ځم اوسې مني نه نو هغه شانې مینتونه به ورسره کوي او الله تعالی دې پرې رحم وکړي خو وابډا والا خلک اسیم پوزل راوستلي دي نو چې کله ټرانسفارمر خراب شي نو بیا او خلکو دا کوشش وي چې دا استاد یا الته بوزي جوړي کی ورنه او یا ټرانسفارمر گاډي کې واچي دلته راوړي او داخلي کې ورله جوړ کی نو تاسو خبرې واورئ چې په یو ټرانسفارمر باندې تقریبا 40,000 نه واخله 80,000 یا دغه پورې خرچه راځي د کویلو نو حساب د کویل بس د چې سونه تاری به بل کویل باندې سونه تاری پاغه مقدار بوله کم جوړه لکه دینه سیوا کوله کومول نه شي نو ټرانسفارمر بمزان له خپل جوړه دسه لکه دسه خسته ملک دی ټرانسفارمر خراب شي هم به جوړه د وابډې تار بمزان له خپل اخلي میټر بمزان له خپل اخلي او بجلی بیل بم ورکي او د میرات مړي بیا بجلی نه ورکي خلکو لا نو څه به وته وایو خو ځا هغه چې کوم ورکي باغی بس دون ډیر بیلونه راوړي را لیږي چې دغه بیا وس نه کیږي چې هغه ډک کی نو ځکه اوس چې د خلک شیشه لګي او وابډا خلکو ته مینتونه کوي چې ماما شخورې شخو د میټر ولګاو خو څوک اوس میټر یې لګای نه کافي ده پورې بدی سیمه کې د شیشو لوجه د وابډا کاروبار ډاون شوی دی زموږ نن غرض دا و چې تاسو ته وښایو چې ټرانسفارمر څنګه ریپیر کیږي په کوم ځای کې ریپیر کیږي نو دا په عنایت کلی کې دا ریاض استاد دی چې سره خبرې وکړي او ټرانسفارمر ریپیر کوي دا کیمرامین فضل حیان سره وحید خان تاجک شمال ریډیو عنایت کلی